مرګ د ټولو یو دی او ډګروم د ټولو یو دی زبم ثم الى ربکم تختصمون بیا والته پته ولګي خپل خبره والته صفاکو کیس پلړاو مقدمه والته لړاو بیا انک میتون یقینا ته مړ کیدون کې وای انهم یقینا دی میتون دای دی مړ کیدون کې مرګ په دواړو باندې راځي قرطبی ذکر کړی دی چې الله تعالی سسیزونه دي چې هغه چې کمونو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د امت په منځ کې برابر کړی دي یو د اغینه چې کمونو مرګ دی یو د اغینه څه دی چې نبی علیہ السلام باندې وفات راځي او په امت پم سره راځي وفات راځي الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها مرګ داسې او پیاله دا چې ټول بیس کی او قبر داسې او ور دی چې هر څوک به داخليږي انک میتون و انهم میتون دا چې کوم دنو ابن کثیر ذکر کوي وې دا آیات کریمه دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په مرګ باندې په استدلال کې پیش کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وفات راغله ده دا د ټولو مسلمانانو اجماعی عقیده ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا ژوند ختم شوه ټولو اجماعی عقیده ده پدې کې چې اختلاف نشته لري ټیک ته څوک به داغینه تعبیرو کې په غشیان سره چې بیوشي پر راغلی دا څوک په بل تعبیرو کې خو د مرګ تعبیر به نه کوي ادب به کوي یا بار څه کوي لکه نانوتوی رحمه الله تعالی وی پاغه باندې بیوشي راغلی و عالمان ویم دا داغه تفرد دی دا داغه چې کمونه یو تفرد دی یو ځان له مسله ده خدا د ټولو اهل اسلام عقیده ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیوي ژوند ختم شوی دی پس د مرګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی دا اتفاقی عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس د مرګ ژوند دی دا د ټولو اهل سنت والجماعت اجماعی اتفاقی عقیده ده پدې کې د چا اختلاف نشته درم پدې کې هم د هیڅ اختلاف نشته دی چې د نبی علیہ السلام په دې قبر کې چې کومه زندگی ده نو هغه د دنیا په شان ته نه ده د دې دنیاوی ظاهری حصي په شان ته نه ده په دې باندې هم تقریبا د اهل سنت والجماعت اجماع حافظ ابن قیم ذکر کړی دی لو کان حیا فی الذریه حیاته قبل الممات بغیر ما فرقانی ما كان تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنت الرحمن وی قسم په الله ک نبی علیہ السلام داسې ژوند دی لکه څنګه چې ما او تا داسې ګرځو او په دې قبر کې نبی علیہ السلام داسې وي نو نبی علیہ السلام به بیا د زمکه د لاندې نه وي بیا به د زمکه د پاسه وي ځکه د الله قانون دا دی چې په دې ژوند دی د زمکه د لاندې پاتې کوي د دې د لاندې پاتې کوي نه نو په دې باندې په دې درېمه خبره د ټولو اتفاق دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ژوند چې دی نو دا د دې ظاهری حصي حیات په شانتي د دې په شانتي نه دی څلورمه خبره په دې باندې هم د عالمانو اتفاق دی چې په دې وجنه نبی علیہ السلام تا وفات شوه میت دا ویل دا ګستاخی نه ده دا ګستاخی نه ده چې دا سره وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوه دی او نبی علیہ په کتاب کې ولیکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد ماتا دا ګستاخی نه ده ګینه بیا ټول محدثین ګستاخ دي هغه باب قائم ای باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم دا باب قائم او نبی علیہ السلام باب قائم دا بخاری هر روایت کې دي چې قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وفات شوه دي قد توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اثنین نبی علیہ السلام د پیر پر ورځ وفات شوه دي او په نبی علیہ السلام احکامات د مړو جاری شوي دي د مړو به څه شوي دي جنازه شوي دا دفن شوي دي کفن شوي دي د مړو احکامات په جاری شوي دي نو هغه ته وفات شوی ویل دا بی ادبی نه ده ګینه دا بی ادب بیا اول ابو بکر چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویلو
هغه ویلو چې طيبتا حيا وميتا، طيبتا حيا وميتا، میتی وتویلو. او قرآن ویلی دی افا اماتا، او قرآن ویلی دی فلما قضینا علیه الموت. نو دا دی سره د میت ټکه منافی نه دی، دا اجماعی خبره ده، اجماعی خبره ده. پنځمه خبره چې هغه کې اختلاف ته معمولی چې آیا د دې روح دی قبر د اورګه پنځمه اتفاقی و پنځمه بلا په دې باندې اتفاق دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسد مبارک په دې قبر کې بالکل صحیح سالم دی، تر و تازه، تر و تازه. په دې د ټولو اهل سنت والجماعت اتفاق دی. هدايي زمون لیکلی دي انه الان کما وضع. نبی علیہ السلام اوس داسې دی لکه څنګه چې کی خودل شویو. البدايه والنهايه وسره ذکر کړي فانه الان میت کما وضع. نبی علیہ السلام چې څنګه یې خو نو اک شانتی پروت ته، نو چې څنګه یې پر ایخو نو ایخه وفات شوی ایخو نو اک شانتی دی. دا پنځه خبرې اتفاقی دي، دې کې د هیڅ اختلاف نشته، د هیڅ اختلاف نشته. صرف دوره خبره ده چې د دې مرګ وروسته دا ژوند دی، نو د دې کیفیت څه دی؟ دا کیفیت منسوسی نه دی، دا منسوسی نه دی، دا نو قرآن کې شته نه حدیثو کې شته، دا علمانو په خپل سوچ ویلي دي. چا ویلي دي د روح تعلق دی وسره، چا ویلي دي اشرافي دی، چا ویلي دي اشراقی دی، چا ویلي دي اسم نه دی خوشتا. مجهول الکیف ته مونږ په نه پوهیږو، او بقدر التنعم دی. دا که چا ومنو نو هغه هم چې کمدنو د قرآن خلاف نه دی، د حدیثو خلاف نه دی، د علماو خلاف نه دی. او که چا ونه منو نو هم هیڅ خبره نه ده. ځکه اجماعي عقیده د اهل سنت والجماعت هغه وزن پوهه کوي په ځای باندې. دا کیفیت ته د کیفیت په اړه کې نس نشته، د قرآن او د حدیث نشته چې څنګه د هغه ژوند په څه طریقې باندې دی. دې کې چې ته ګوتې وایي دا د متشابهاتو نه دی. قرآن ویلی دی په دې ژوند ته نه پوهېږي ولکن لا تشعرون. په دې کیفیت کې چې ته ګوتې وایي نو اختلاف پر راځي. دا غیر منسوسی دی، په عقل به پکې جنګای، نو چې جنګای نو اختلاف به پکې راځي. دې کې بس یو وایي سبل وایي دا کیفیت الله ته وسپاره او دا پنځه اتفاقی خبرې ومنه، اختلاف په ختم شي. دې کې څه چل دی؟ سبکه پات د چا کومه خبره کې شکی ماته دي کې کومه خبره ده حیات النبی داری او داری دای صرف او صرف د علماء دیوبند ټوکړي کول لپاره راځتلې ده، بل خبره نشته ده. صرف او صرف د دې لپاره راځتلې ده چې کله حافظ ابن تیمیه او حافظ ابن قیم یو انقلابی تحریک شروع کو، هغه ته مسله د حیات النبی راوېستله. چې کله شاه اسماعیل شهید انقلابی تحریک شروع کو، هغه ته مسله د حیات النبی راوېستله. چې کله علماء دیوبند هغه د انګريز خلاف تحریک شروع کو، نو هغه ته مسله د سما او د حیات راوېستله. هغه وته چې کمندونو راوېستله محمد رسول بدایونی علیه ما علیه او دا ابن فورک داغه د عقیده پیداوار دي. دا خبرې چې کمندونو شروع کړي صرف د تسنس کولو لپاره، دا الله د دین خدمت او کسړی چرته کی او په دې باندې ته خلق تسنس کوي، ایو د اهل سنت والجماعت نو باسي او بل به د دیوبندیت نو باسي. دا یو تحقیقی مسله ده، د کیفیت مسله. په دې کې د استاد د شاګرد سره، د شاګرد د استاد سره، د پیر د مرید سره، د مرید د پیر سره، د لور د مور سره، د مور د لور سره، د پلار د زوی سره، د زوی د پلار سره اختلاف راتلی شي. هیڅ خبره نه ده. د یو تحقیق یو په لاړ شي څه چلې، د بل تحقیق دی بل طرف ته لاړ شي څه چلې. که په کیفیت مسله کې د علماء دیوبند تحقیق یو طرف ته لاړ او د نور علماء دیوبند چې هغه جرنیلان د علماء دیوبندو، عنایت الله شاه بخاری رحم الله دیوبندی نو، په دیوبند کې د ساربندی د شاه عنایت الله شاه بخاری کیږي، قاضی شمس الدین صاحب دیوبندی نو،
د قاضي شمس الدین سے په دیوبند کې تدریس کړی دی په پنځپیر شیخ القرآن رحم الله تعالی دیوبند نو داغه چې کمندنو په دیوبند نه داغه فراغت شوی دی او دارنګ شیخ غلام الله خان صاحب هغه دیوبند نو د شان ورشا کشمیر رحم الله شاګرد نو د حدیث کم ځای کړی دی مفتی کفایت الله رحم الله تعالی هغه د علماء دیوبند جرنیل نه دی نیلوی صاحب رحم الله تعالی 15 کال وکاله هغه سره تدریس کړی دی په مدرسه کې په مدرسه امینیه کې دا اصل ټوکړي کولی کله نیمه علماء دیوبند تحقیق یو طرف تلاړ او د نور علماء دیوبند تحقیق بل طرف تلاړ نو څه چلو شو دا څه خبره ده دا خو یو تحقیقی مسله ده پدې کې چې کمنو فتوله غولو ته ساجت دي او پدې کې چې کمنو مسلمانانو ټوکړو کولو ته ساجت دي خدا چې کمنو لګیای صرف او صرف د شهرت د پاره او صرف ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله په متشابهاتو کې ګوتی وای ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله چې د ترخو په مناظره کې دسخط شو پس داغه نه داغه د چېړلو بیا څه ضرورت تاو منله موږ له سو کسانو دسخط کو بیا چې کمنو داغه نه پس ضرورت ته خو صرف او صرف ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله او دې خی زمنګ ملګری چې د دک لس فتوا چې دا لیکل شوی دي کوم دک خبرې په کې لیکل شوی دا موږ چې کومې ویما په دک خبرو اتفاق شوی دی زمنګ ملګری د سوکو خي چې هغه د خلاف کړي او دې هفته پس داغه خلاف شروع کو هفته پس داغه خلاف شروع کو صرف د صد لپاره د ټوټ او پوټ پیدا کولو لپاره صرف او صرف د دې لپاره چې من چودي کرے نه زه چې کمندنو با صرف او صرف یو محقق ما یو مناظر علی اسلام ما او متکلم اسلام ما د نوم بس ځکه چې د توحید او د سنت خدمت خو سره شته نه نو سبق یې اخر سبق یې قران راواله مړه خلکو ته عقیده او خیا خلکو ته د الله قانون خو خلکو ته اسلام خو چرته خدمت وکړه کله یو څه کله بل څه صرف چې کمندونو ټوټو پوټو توڑ پوڑ پیدا کولو لپاره هغه لپاره چې کمندونو لګیای سلیکلی د خپل نه د نبی علیہ السلام د قبر څخه راایستل د پاره د قتل سو نه قبر کولاول دي چې یو مسلمان نه دی جایز د نبی علیہ السلام قبر کولاوي د کوم مسلمان قبر جایز دی کولاول خدای بنده دا مسله ته تاسو کو د مسلمان قبر کولاول جایز دی چې قبر کولاول نه دی جایز او ځم پر دې ځای کې قبر لري کې غزان لغه نو قبر کولاول خو نشته قبر قسم کولاول خدای بنده الله دې خوشاله کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسد مبارک چې کوم نه د خلوغه نه ده دا خو زمونږ ایمانی مسله ده خو لعبه نه ده نو دا صرف چې کمدنو د اختلافاتو د پاره خپل رخ صحیح کول پکار دي دا الله تعالی د دین خدمت کول پکار دي ما کوي مسلې ویلي په دې کې که زما د استادانو او زما د مشرانو یو قول چې خلاف پیش کو دی ځای کې زبر چې کمدنو یار کومه پارټي وي زو ته اعلان کو و دي خیمه تاسو دا چې کمدنو د ټولو اجماعي مسله ده او دا چې کمدنو که یو حواله یو خبره پیش کوم پاغي باندې وخت لګي او ټول خبره مې تو کړې تی په دې باندې تحقیق وکا کله قرآن او د حدیث نه خلاف وا کومه پوزه د ترانخ کړن استاد یې دا لام خبره ده او صرف د دې لپاره چې اسلام نه خلق واړي او د دین نه خلق واړي ورونو د دین روح پیژنې او د دین خدمت پیژنې دا چې کمندونو په دې مسله تاسو په پزلو کې اختکې او په دې مسله د دین نه اړي چې د ایرا چې د یو معشوم ته د نبی علی السلام سنت خو نو په دې مسلو کې تنه باس کول دغه معشوم د سنت ته نه بهتر دي چې په دې مسلو کې په متشابهاتو کې ګوتی وهل شروع کی د دینه چې کوم یو معشوم ته قاعده سپاره خو او د نبی علی السلام د بیت الخلا سنت ته خو دا ته نه بهتر دي هغه نه کوي د کولو کار نه کوي صرف شهرت د پاره لګیایي انک میتون و انهم میتون میت او میت دا چې کمونو لغت ته وکي لکه سید او سید فرق راځي کله معنا کې ځنې کوي چې میت اغي چې لامر پر راغلی نه دراتلو دي او میت اغي چې بالفعل په مرګ شوی راغلی مدارک هغه ذکر کړی دي تسالونی تفسیر میتن و میتن فدونک قد فسرت ان كنت تعقل فمن كان ذا روح فذاك میتن ومل میت الا من الى القبر يحمل میت چې لامر پر راغلی نه دی او میت چې قبر ته روان شوی دی
انک میت و انهم میتون یقینا میت تیمل کیدون کې و انهم طلباء کرام بدګمانه کی او د دینه چې کمونو صرف د دې لپاره ویره پنځ پیریانو سره قران موای نو بل وته تو وای کنه پر دې مطلب دا چې قران موای دا غریبانان پنځ پیریان دي چې قران وای تا کم ځای او ته ما خپل درس خو اته به کې سوای شان نزول وای کنه ته به ما ته وای تا قران ویل دي کله یو سوای کله بل سوای دا غریبانان قران خي او خلکو ته د الله تعالی توحید او عقیده خي وای دې سره قران موای د دې مطلب دا چې قران موای قران موای لکه او قران نه خلق بندای زما خدا عقیده ده چې د چانه قران وای وایا الله ر د قران نشي کا قران وایا بس دا الله رب العزت کتاب دی وی وایا ان شاء الله خدای د قران نشي کا نو کله پنځپیر نه بل ځای سړی شو نو مال بل نم کیدا بیا یار بل ځای سړی شي لکه خو څه کم نه نشاین کیږي نه خلق باندې لارو کې وته ناشتي اواز چې کمنو ډاکوانه د ځان جوړ کړی دي الله رب العزت د دین خلق باندې تعصب ډیر ناکاره شه دي ترسو پوری چې تعصب د چا د ذهن نه دی وتلې کده د دین خدمت کو نه مال بل دین خدمت نشي کوله دی به د ځان خدمت کوي دی به د خپل نوم خدمت کوي دی به د خپل پاټای خدمت کوي خدای د الله د دین خدمت نشي کوله الله دین د الله دین دی یار د الله د دین خدمت